بسم الله الرحمن الرحیم. د پټګرام میډیا روم ویورز زه مثال نسیم څنګه چې تاسو ته پته ده پرون پرېسته موږ د سترامو چې کوم غریب خاندان دی او ماشوم هلک دی هغه دپاره کوم کوششونه شروع کړي دي د هغه د علاج د معالجې دپاره هغې کې اوسه پورې چې کوم پیشرفت شی دی د هغې نه موږ تاسو سره هغه شیر کوو، تاسو باخبره ساتو. نو ډي پي او بډګرام صاحب چې دی هغه په دې باندې کې اکشن اخیستی او هغه ماشوم چې دی هغه د پولیس سپیشل امبولینس کې دې ځای نه ابټاباد ته منتقل کړ دی. اوس هغه ځای کې د هغه هلک ټریټمنټ چې دی هغه جاري دی. په دې حوالې سره ټول کې مخکې موږ تپوس کوو د ډي پي او بډګرام نه چې هغه څه موقف لري. نو ما سره دې وخت کې په ټلیفون لائن باندې کې موجود دی डी पी ओ बड़ग्राम. सर आप हमें ये बताइएगा कि बच्चे की ट्रीटमेंट किस तरह जारी है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं बच्चे के सेहत के हवाले से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एहसान साहब, मुझे जैसे ही कल आपके BMR के तवस्सुत से और आपके तवस्सुत से इस बच्चे की हालत का पता चला तो मैंने कल आपको भी अपनी कमिटमेंट हमने शो की. सुबह बच्चे को हमने अपनी पुलिस की एम्बुलेंस में अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में शिफ्ट करवाया. वहाँ उसकी ट्रीटमेंट जारी है. उसको डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है. उसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी है तो डॉक्टर ये कह रहे हैं अभी कि उसको खून के यूनिट लगेंगे. तो हम उसकी अभी खून की स्क्रीनिंग करवा रहे हैं ब्लड की और उसके लिए ब्लड अरेंज कर रहे हैं. तो हम इंशाअल्लाह अपना पूरा ताउन करेंगे. ये बटग्राम मेरा ज़िला है, यहाँ की आवाम मुझे अपने ख़ानदान और अपने घर की तरह अजीज़ है. तो मैं इंशाअल्लाह अपने वसाइल में आखिरी हद तक हम इंशाअल्लाह इस बच्चे के इलाज के लिए जाएंगे. दाउ डी पी ओ बडग्राम जनाब عبدالرؤف بابر قسرانی صاحب چې هغه موږ ته د هلک د صحت حوالې سره او د ټریټمنټ حوالې سره خپل د خیالاتو اظهار کو. نو یقینا डी पी ओ بډګرام صاحب چې دی د بډګرام پولیس باندې کې ډېر زیات مین دی. مخکې هم داسې کیسونه راغلي چې هغه موږ په میډیا سره راویستي هم نه دي. سپیشلي زه خپله خبره کوم، ما سره دوی شیر کړي دي او داسې قسم له غریب خاندانان چې دي د هغې موږ مدد کړی دی. بیا داسې غریب خلک د هغې डी पी ओ صاحب چې دی هغې مدد چې دی هغه کړی دی. خو دې کیس کې چونکې دا डी पी ओ صاحب ته چې کله دا پته ولګېدله چې دا خاندان دومره غریب دی چې دوی خپل ماشوم چې دی هغه یې د ډسټرکټ د بډګرام نه د علاج د معالجې دپاره بهر ته نه دی بوتلی. نو درو همدردیانې چې دي دوی ماشوم سره لږې سیوا وې او دغه په سلسله کې دوی چې دی د بډګرام پولیس سپیشل ټیم د ماشوم سره لېږلی. نو موږ سره زه رابطه کوم دې وخت کې سید ابراهیم شاه صاحب چې دی هغه ماشوم سره تللی پی آر او دی د डी पी ओ بډګرام هغه هلته دی. هغه سره موږ کنټیکټ کوو، هغه نه به دا معلومات کوو چې دې وخت کې د هلک کنډیشن څنګه دی، ډاکټران هغو ته څه ویلي، دغه څه قسم له علاج چې دی هغه جاري دی. نو ابراهیم شاه صاحب موږ سره په ټلیفون لاین باندې کې موجود دی، هغه نه مزید تفصیلات چې دی هغه اخلو. احسان بھائی جی بالکل دا موږ چې کوم دی نو را رسېدلي وو تقریبا 2 بجې موږ دلته کمپلیکس ته را رسېدلي وو او دلته کې چې کوم دی او پی ډي کې ډاکټر ته چیک هغه چې کوم دی مریض وکته نو لاول له هغه مونږ ته ډېر زیات وخارېدل لکه چې دی تاسو لاول نه راویستی ولې چې مریض حالات یې وکتل دغه نو خیر ما خو ورته هغه ټایم کې څه ونه ویل لکه او بیا چې کوم دی یو څو ټسټونه یې مونږ ته ولیکل. کله چې مونږ ټسټونه وکړل نو هغې چې کله د هغه وینه وکتله نو وینه پکې هغه کې بالکل نشته. نو فرسټ اف آل هغه مونږ ته ویل چې تاسو وینه ارینج کړئ. وینه والا مونږ دا اوس لګیا کوشش کوو ارینج کوله بلډ ګروپ والا کوو. او بله دا خبره چې هغو چې کوم دا خبره وکړه چې دوی تاسو مخکې هسپتال ته ولې نه راویسته لکه نو هغو مور پلار ته ول ډېر وقارېدل لکه نو هغو خو په پښتو باندې نه پوهېدل. بیا ما ټوټل پوه کړم داسې چې دا میډیا باندې پوسټ ولګېده او هغې من چې کوم دی زموږ डी पी ओ بډګرام چې کوم دی فوري ایکشن واخیسته او هغو ته ایمبولینس ورکړه او دا موږ 2 کسان یې ورسره لګېلي وو باقاعده او کم از کم 50,000 روپۍ موږ له یې راکړلي چې د ماشوم باندې څومره خرچه کېږي هغه ته څومره دغه کېږي لکه نو دا به تاسو کوئ. نو اوسه پورې ورسره موږ لا دلته کیو او لګیا وو کوشش کوو مزید چې څه کېږي. اوس خدای دې خیر کړي او خدای دې ماشوم له صحت ورکړي. لکه ډیره مننه ابراهیم شاه صاحب، تاسو موږ ته تفصیلات راکړه د بچي د صحت په حوالې سره او کوم ټریټمنټ چې هلته جاري دی د هغې په حوالې سره. خوږو کتونکو د بډګرام پولیس کردار چې تاسو وکتو ډېر زبردست دی. څومره چې موږ تعریف وکړو کم دی. موږ له اوس دا پکار ده
چې سخي ماما چې دی دغه د کور حالت چې دی هغه انتهایی خراب دي. چېرته هم موږ چېرته په ذهن کې داسې خبره را نشي چې پولیس چې دی د هغې علاج وکړو، ډي پي او بډګرام چې دی د ماشوم علاج یې وکړو یا هغه هسپتال ته ولېږه او زموږ چې کوم ارادې دي په هغې کې څه رد و بدل راشي. خوږو کتونکو داسې خبره هرګز نه ده. سخي ماما چې دی دغه د کور حالت ما کتلي انتهایی درجې بد حالت دي، نو د امداد مستحق دی. تاسو لا پکار ده چې د سره امداد وکړئ. او د سخي ماما نمبر چې دی هغه به زموږ په سکرین باندې تاسو ته راځي، په هغې باندې کې هغه سره ډایرکټ کنټیکټ چې دی هغه تاسو کولی شئ. ما لا اجازت راکوئ. د خدای په لوی امان.